کې سکند سره زم همیرا او د نن مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتي کمیټې غونډه اسلام آباد کې شوې ده چې کوم کې د ایران او اسرائیل ترمنځ شخړه باندې خبرې شوې دي او د دې وروسته په خطې امن او امان جایزه هم اخیستل شوې ده. پاکستان د هندوستان د پاره فضایي حدود د نورې یوې میاشتې د پاره بند کړل. یا د دې وی چې پاکستان د پاک بھارت د کړکېچ وروسته د اپریل په 30 باندې هندوستاني طیارو خپل فضایي حدود بند کړي وو. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھوټو زرداری ویلي دي چې هندوستان د سند اوبو تړون ومني او بندونه او نیرونه جوړوي نو پاکستان به جنگ کوي. بل خو د کشمیر په اړه دا ویلي دي چې کشمیر یو نړیواله مسله ګرځېدلې ده. دا زموږ بریا ده چې یو داخلي مسله نړیواله مسله شوه. په خیبر پختونخوا کې د مالی کال 2023 تر 15 د اربونو روپو د کرپشن او بې ضابطګو انکشاف شوی دی. د راپور تر مخه د صوبې مختلف محکمو کې د 140 اربه او 48 کروڑ روپو غبن شوی دی. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی د اقوام متحده مشر انټونیو ګروټس ته خط کې وینا کړې ده د سفارتکاري دروازه د اقوام متحده عملی اقداماتو د ناکامۍ په وجه بنده شوې ده. د موسمیاتو محکمې په ټول ملک کې د 15 جون د باران امکان څرګند کړی دی او زیات باران له وجې د سیلاب او لینډ سلایډینګ خطر هم څرګنده کړې ده. دا تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره د سنو پښتونخوا سره اوسئ.